چې د اکثر محدثین او مفسرین د قول مطابق چې دا د 27 رمضان المبارک په شپه باندې واقع کیږي، نو دې ته پکار دی چې په دې باندې دا بهترین وظیفه کوي. زینن بیانو ما هر مومن مسلمان ته پکار دی چې 1100 مرتبه 1100 پیری دا وظیفه وي، ځکه د دې په برکت باندې د انسان په زندګۍ کې، مال حال کې، کور کې، روزګار کې ډېر خیرونه برکتونه راځي. ځکه دا دومره عظیم الشان شپه ده چې رب ذوالجلال د حضور علیه السلام امتی ته بخشش نصیب کوي په دې شپه باندې. خو ګوره د مور پلار نافرمانه نشته په دې شپه ورته بخشش، چې کم کس عادي وي د شراب سکي ده ته بخشش نشته، او کم کس چې د خپلو رشتہ دارو سره تعلق ختمي د تم په دې شپه باندې بخشش نشته. هر یو مومن مسلمان ته په دې شپه باندې بخشش او مغفرت نصیب کیږي. ځکه عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای د حضور علیہ السلام دربار کې چې د الله محبوبا کچرته داش په ز معلومه کم نو په دې شپه باندې کوم دعا وېما، حضور علیہ السلام ورته فرمایل دا دعا ځان سره وایه ليله القدر باندې، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا ځان سره ډیر وایه. او بیا هغه وظیفه چې هغه مومن مسلمان ته پکار دی چې 27 د رمضان المبارک په شپه باندې ځان سره ډیر ویل پکار دی چې د دې په برکت باندې د انسان په کور کې، په مال کې، په رزق کې، په کاروبار کې ډیر خیرونه برکتونه راځي. ځکه مونږ ډیر عاجز یو، ډیر ګناهګار یو، ډیر کمزور یو. مونږ ته پکار دی چې دا وظیفه کثرت سره وایو، او بیا خاص کر 27 رمضان المبارک باندې 1100 مرتبه 1100 پیری لا اله الا انت یا قهار یا وهاب او یا رزاق. لا اله الا انت یا قهار یا وهاب یا رزاق 1100 مرتبه. او چې کله دا 1100 پیری په خپل تسبیح باندې پوره کې، بیا د رب ذوالجلال دربار کې دعا، جلال دربار کې په اخلاص توبه وباسا، او بیا د خپل کور کې د خیر او د برکت دعاګانې د رب ذوالجلال دربار کې وغواړه. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له 27 رمضان المبارک باندې د حضور پاک دربار کې د درود شریف او د ذکر اذکار او د تلاوت کولو توفیق